أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د انسان په کمزورو کې یو غټه کمزوري هیر دی، نسیان. د انسان دا لفظ کې په معنی کې چې کم اوریجن دی، کم مبدا ده، هغه د نسیان نه واخله. نو انسان ییر ډیر دی، نو شریعت د یاد دهانۍ دپاره مختلفې طریقې استعمال کړي دي. لکه د انسان کمزوري ییرو، نو د هغه د یاد دهانۍ دپاره په ورځ کې 15 پیرې اذان برسر عام کیږي چې ستا نه چرته هیر نشي. او بیا د یاد دهانۍ یو بل پروسیجر، یو بله شرعي طریقه چې ده، هغه په هفته کې د جمعې په ورځ د خطیب خطبه ده. په حقیقت کې د ماسپښین 4 رکعاته فرض وي، خو د جمعې په ورځ باندې دغه فرض 2 رکعاتو ته لاړ شي، ځکه چې 2 خطبې وي خطیب صاحب، او هغه خلقو ته یاد دهاني ورکوي چې کم تیر شوي چې هغه ته ور یاد کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې فرمایي کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس. رسول الله به د قیامت د جمعې په ورځ باندې قرآن لوستو او خلقو ته به یاد دهاني ورکوله. د یاد دهانۍ یو بله طریقه دا ده چې الله تعالی د خپل عظمت او د خپل شان د ښوو دپاره کله کله سړي له لږ سکون یا تکلیف ورکوي. کله د سړي ازغی مات شي، کله یې خپه وبرېښېږي، کله یې په سر درد شي. آفتونه 2 قسمه، آفات سماوي یا آسمانی آفات او بل جسمانی آفات. یا زلزله راشي، یا سوکړه راشي، یا راغلی وریځ واپس شي او باران نه کیږي. دا مختلف قسم له تنبیحات دي چې الله تعالی د مخکې نه د خلقو د یاد دهانۍ دپاره استعمال کړي دي. نو مونږ باندې چې د یاد دهانۍ دپاره کم آسمانی آفات راغلی دي، یو د بشام زلزله وه، یو بیا د بالاکوټ زلزله وه، یو بیا د سوات سیلابو، یو بیا د ملکنډ مایګریشن یا د ملکنډ والو انټرنل هجرتو. دا ټول حالات چې دي دا د الله تعالی د طرف نه یو سکونی، یو قسم لا الارمی، یو تنبیهی چې سم شه. الله په خپل کلام کې ځای په ځای دې ته اشاره کړې ده. یو طرف ته په سوره توبه کې آیات نمبر 126 باندې وی چې ګوره اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرة او مرتين. دی نه ګوري چې هر کال کې سالانه طور 1 پیره یا 2 پیرې په دې باندې څه نه څه ازمیښت راځي. دا ازمیښت چې راځي کو فرض که په کال کې 2 پیرې شي، ته ویلی شي چې 6 میاشتې پس خو څه نه څه الارم، څه نه څه تنبیح تا ته میلاویږي. اکو په کال کې 1 پیره شي، نو پر ایر کم از کم 1 پیره خو تا ته څه انفارمیشن یا تنبیح یا الارم یا دغه میلاویږي چې ته لږ ویښ شه، ته وده شوی ګورې، ته غافلی د خپل غفلت نه بار ته راوځه. او دا کار الله ولی کوي؟ د هغې وی ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. دپاره د دې چې دی سبق والی، دی راویښ شي، دی د خپل غفلت نه راپاسي، او چې کله دی راپاسي نو د تذکیر نتیجه به صحیح توبه به وباسي. نو زما ستا دپاره لکه دا یو قسم لا اچیومنټ شو چې کله د الله د طرف نه تنبیحات راځي او وارننګز راځي چې ما ته د هغې نه سبق والو، د سبق په نتیجه کې توبه وباسو. هغه اعمال چې په هغې الله ناراضه کیږي، هغه موږ ځان له ډیټیکټ کو، وګورو چې دا کم کم اعمال دي، او بیا د هغې نه توبه وباسو. ځکه الله تعالی په خپل کلام کې وایي ولنذیقنهم عذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. زمونږ دې ته واړه واړه عذابونه ورکو، دا اوس نه د پخوانه را روانه خبره ده.
او اوس په موږ باندې چې کم تیر شو یا اوس چې کم تیریږي چې راغلی وریځ زموږ نه واپس ځي او په موږ باران نه کیږي نو الله وی دا عذاب ادنا دی نو د پاره د عذاب اکبر نه مخکې تاسو زه ویښومه چې تاسو ویښ شئ او تاسو څه چل وکئ لعلهم یرجعون الله ته رجوع وکئ نو یو طرف ته یتوبون دی یو طرف ته یذکرون دی بل طرف ته یرجعون دی نو کم سړی چې په دې خبره پوهیږي دا واقعي چې سړی دی خو چې کم سړی په دې خبره نه پوهیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا سړی نه دی دا اوښ دی وی څنګه اوښ چې په دې نه پوهیږي چې زه خپل نایک تړلی ولې ومه زه خپل نایک پرانستم ولې دغه شان دی په دې نه پوهیږي چې په ما سوکړې ولې راځي او په ما باندې سیلابونه ولې راځي او په ما باندې د خپلو نونو د لاسه هجرت ولې راغی او په ما زلزلې ولې راځي دې نه پوهیږي دا سړی نه دی دا اوښ دی زما ستا دپاره دا خبره ده چې که موږ د اوښ د کیټګرۍ نه ځان وباسو د انسانیت کیټګرۍ ته ځان نه باسو نو به حیثیت انسان زما ستا درې فرض دي یرجعون یتوبون یذکرون چې په خبره پوه شه یاد دهاني درته وشوه اذان پې پوه کدار دی د دې نه مخکې چې کله کم قومونه تیر شو نو مشهور قوم فرعون چې هغې ته موسی علیه السلام تلی نو قوم فرعون الله تباه کړی نه و د هغې نه مخکې ورته وارننګز ورکړي وو د تباه کولو نه مخکې گویا کې یو هغه عذابي چې هره تنبیح دپاره وي هغې ته وارننګ وي چې سم شه که سړی په هغې سم شي نو د هغې بل عذاب نه چې عذاب استیصال ورته وي چې د سړي ویښ وباسي نو د ویښ وتو د عذاب نه به بچ شي لکه الله په خپل کلام کې فرمایي ولقد اخذنا فرعون بالسنین فرعون باندې موږ قاتونه راوستل په اهل فرعون باندې اهل فرعون چې و ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات لعلهم یذکرون نفر ارسلنا علیهم الطوفان الله دا غیر ډیټیل ورکړی دی چې فرعون والو سره موږ څه چل کاو موسی علیه السلام خبره نه منله موسی علیه السلام ورته زما دا قوم بن اسرائیل ماته پرېږده په دې نور خپله غلامي مه کوه نو هغه ورته نه پرېښودل نو د هغه د وارننګ دپاره د موسی علیه السلام په سپورټ کې موږ په هغې قات راوستو چې کله قات راغی نو سعید ابن جبیر وی فرعون موسی ته ریکویسټ وکړو چې موسی د خپل رب نه دعا وغواړه چې زموږ نه دا قات لرې کړي نو موږ به بیا تا ته دا سړي پرېږدو جو هغه دعا وغوښته نو هغې نه پس دوباره هغې واپس شو او چې کله هغې بیا واپس شو او د خپله واده کې بیا نه نو الله تعالی پې دا چې کله قاتونه پې رالل نو بیا پې د بارش طوفان پې راغی نو طوفانونو نه د ځان خلاصولو دپاره په هغې چې بیا واده وکړه چې موږ به ستا را سړي پرېږدو خو موږ د دې طوفان نه بچ کا نو هغې بیا د خپلې خبرې نه واپس شو نو الله تعالی چې پې کوم څیزونه لیږلي وو د هغې ډیټیل الله په خپل کلام کې داسې وایي والجراده موږ پې ملخان مسلط کړل او ملخ چې کله په هوا به په فصل باندې راشي نو فصل تباه کي نو گویا کې دا بل وارننګ و چې کله په هغې ونه شو نو والقمله نو بیا په دغه کې سپږۍ وشوې په خوراک کې بېلطف شو په هغې کې سپږۍ وشوې په خلقو کې سپږې وشي نو بیا په هغې تنګ شو چې کله په هغې تنګ شو نو والضفادع هغه بیا ورپسې موږ بیا دی واپس شو موسی سره به لوس کاوه بیا به واپس کېدو نو بیا پې موږ ورپسې سینځخان ولېږل څنګه چې زمونږ په KP کې مخکنی حکومت کې منګه کان زیات شو او په اسمبلی کې پې باس کېدو نو کله کله چې الله وغواړي نو په سینځخانو باندې خلق تنګ کي وی د کټوۍ نه چې به سر اوچت کو نو سینځخ به ترې ټوپ کو نو خلق د هغې نه ډېر زیات تنګ شو ودمه او وینه هر ځای به وینه وه اوبه چې تسکې هغه په خوله کې وینه کېږي او چې د خلقو باندې بلیډینګ ډسارډرز ولګي او د خلقو نه وینه بهیږي څومره به ګرانه شي نو الله وی آیات مفصلات نو فاستکبروا وکانو قوما مجرمین هغې ونه منله دغه شان په موږ باندې چې کوم سختۍ راځي او موږ د هغې نه عبرت نالو درې قسمه خلق داسې دی چې هغه ته عبرت اخیستو ته پرېږدي نه یو ته لیبرلز وایي بل ته سیکولر وایي بل ته نیشنلیسټ وایي د دې ټولو خلقو سوچ په دی چې چېرته د قوم توجه الله طرف ته نشي نو د هرې خبرې فزیکل ایکسپلینیشن کوي چې دا مړه روټین کې دا کیږي او دا په ډیره بده لګي چې خلق الله طرف ته متوجه شي او د الله نه د خلقو د توجه د اړولو دپاره مختلف قسم له مثالونه ورکوي نو د دغې خلقو د توړ دپاره چې زما ستا په ذهن کې دا یي چې الله تعالی ته عذاب ورکول ډیر زیات آسان دي
او الله تعالی د غټ عذاب نه مخکې واړه واړه عذابونه یا وارننګ یا تنبیحات د دې دپاره ورکوي چې خلق نصیحت والی، خلق توبه وباسي او خلق الله ته رجوع کی. زما ستا دپاره د کورونا وبا، د هغې نه علاوه ډینګي وبا، د هغې نه علاوه د هیپیټایټس یا د تور زړي وبا یا د خارخ وبا یا د ګیسټرونټایټس په خلقو باندې د دستونو وبا، دا چې راغلی و دی ته جسمانی آفات وایي. او آسمانی آفات یا جسمانی آفات دا په تا راځي صرف د دې دپاره چې تا ته د دې خبرې احساس وشي، تا ته د دې خبرې احساس وشي چې الله په ما زورور دی. نمبر 1. دویم دا چې زما ټول وسایل چې دي د الله په مقابله کې هیڅ هم نه دي. هوښیار سړی هغه دی چې د ظاهري چینجز په دغه کې، د ظاهري چینجز په سټرکچر کې یا د ظاهري چینجز د تبدیلی په شکل کې اندرونی تبدیلی تلاش کی او حقیقت طرف ته پې ورسی. واقعات خو کیږي خو هر څوک کینی، خو د واقعاتو نه دننه سبق اغستل، د هغې نه په خپل حقیقت پیژندل او واقعات د حقایقو سره میلاو کی او بیا پوه شي چې یاره غالبا زموږ رب زموږ نه خفه دی او کمو کارونو باندې چې خبره موږ له هغه کارونه نه دي کول پکار. کله چې زموږ کار دا شو چې موږ په پاکستان کې سرکاري طور ګوردواره خو جوړو او موږ په پاکستان کې سرکاري طور د عیسایانو دپاره هغې معبد خو جوړو، کلیسا خو جوړو، دا زموږ ذمواري ده. خو جومات به نه جوړو بلکې په طارق روډ باندې به مدینه مسجد په کراچۍ کې ارتاو. دا د الله تعالی نه یو بغاوت شي. کله چې ته د الله تعالی نه بغاوت کې نو الله ناراضه شي، نو د الله چې ناراضه شي نو لاول تنبیحات ورکوي او چې کله په تنبیحاتو خبره ونه شي نو بیا الله تعالی استیصال والا عذاب را لیږي. او الله تعالی ته استیصال والا عذاب اس ګران نه دی. الله دا غیر دپاره وایي چې ګوره وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء، د اسمان نه موږ فوجونه نه درلیږو، نه موږ بلډوزرې به درلیږو، نه به ایکسکیویټرې درلیږو، نه به موږ بمان درلیږو، بلکې ستاسو د فایدې دپاره چې کوم څیزونه په دنیا کې دي د هغې د فایدې قوانین چې موږ رخ کړي دي هغه به الټه کړو. کوم څیزونه چې ستا د فایدې دپاره دي په هغې کې په ټاپ کم شی چې دی هغه اوبه دي. نو ته ګوره که نه اوبه چې ته استعمالې دا اوبه په دریابونو کې هم دي، نو دریاب ستا لپاره څومره مفید دی. په دې دریاب کې ستا کشتۍ چلیږي، په دې دریاب کې ستا بحري سفر سامانونه ځای په ځای ځي، په دې دریاب کې دننه ملغلرې دي، په دې دریاب کې ستا دپاره میان دي او په دې اوبو کې ستا دپاره حیات دی. او 80% د هر یو زنده هغه د اوبو نه جوړ دی. دا ټول سیستم ستا د خیر دپاره موږ جوړ کړی. خو چې کله موږ د ستا د بې خیرۍ فیصله وکړو نو یو قانون موږ فزیکل لا راخ کړی چې د کم شي وزن د مساوي الحجم اوبو د وزن نه کمی نو هغه به په اوبو د پاسه ګرځي. بس دا د سائنس یو قانون ہو کہ جس چیز کی وزن مساوی الحجم پانی کے وزن سے کم ہو وہ تیرتی رہے گی. نو کم شی چې دی غټه کشته یا غټ دریابي جاز هغه به په اوبو د پاسه ګرځي او یو وړوکی میخ کو ته ورتاو کې نو هغه به د دریاب ویښ ته ځي او به غر کېږي. دا قانون و، دا قانون موږ واپس والو او چې کله موږ دا قانون واپس والو نو بیا به دغه دریاب تا غرق کوي. نو ځکه الله فرمایي وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. قانون موږ واپس واغست، دا دریاب تعالی موږ مسخر کړی د یو قانون پابند و، هغه قانون موږ واپس واغست. نو دغه فرعون هم غرق و، د نوح علیه السلام هغه قوم هم غرق و او تام غرق کولی شي. نو دې نه پته ولګېده چې الله تعالی ته دا کار ډیر آسان دی، بلې نه فوجونه نه رالیږي. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. دغه دریابو چې هغې د دغه دپاره قانون فالو کو د موسی علیه السلام د قوم دپاره، نو خلاص شو او فرعون دپاره قانون مات شو. چې مات شو نو وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. تاسو ورته کتل. نو موږ ته پته ولګېده چې الله تعالی کله د عذاب فیصله وکړي نو زموږ د فایدې شی چې هغه اوبه دي او دریابونه دي هغې هغه دغه کنورټ کي
قانون بدل کی. چې کله قانون بدل شي نو بیا کم شی چې زمونږ د خیر دپاره هغه د بې خیرۍ باعث جوړ شي. یو دویم شی چې زمونږ پکې ډېره لویه فایده ده او الله موږ دپاره مسخر کړې ده، هغه بادونه او هواګانې دي. هوا چې کله فرحت بخش شي د سړي طبیعت ښه شي. هوا چې کله روالوځي نو سړی خوشحاله شي. د هوا په برکت سره د وریځې د کراچۍ د دریاب نه د صوبه سرحد غرونو ته خیجي او هلته کې واوره او باران وري. خو چې کله دا هوا دا سپیډ بدل شي او الله تعالی په دې کې سپیډ زیر واچي نو بیا دغه هوا چې دا د هلاکت باعث شي. دیو جن الله تعالی موږ ته وایي چې همدغه هوا ده چې ستاسو د خیر دپاره ما درلیږلې ده. چې کله ما قانون بدل کو نو عاد سره چې ما څه چل کړو نو الله وایي فاما عاد فاهلكوا بريح صرصر، اب منګه پاغې داسې تیز باد ولیږو سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام چې یو مسلسل سیلی او هغه سي 8 شپې او 8 ورځې مسلسل سیلی چلیده. نو عادیان غونتې غټ غټ خلق به الټه کول او ځمکې له به یې راپرېښودل څنګه چې د کجورو تنې پرتې داسې بیا پرتې. نو گویا کې دې دپاره فوجونه الله راونه لیږل خو هغه قانون یې چینج کو. هغه کم د تسخیر دپاره چې قانون الله راخ کړو چې د زیات پرشر نه به کم پرشر طرف ته هوا ځي، یو مخصوص سپیډ به وي چې هغه به خوشګواره هوا وي. هغه هوا چې کله په سیلۍ کې بدل شي او په هغې کې زور راشي نو الله وایي وفي عاد اذ ارسلنا علیهم ریح العقیم، بیا ته ریح العقیم جوړ کو، هغه بیا شڼ بادي خیر پکې نه، فیها عذاب علیم، بیا پکې دردونکی عذابي. نو الله زورور دی، الله خپل زور ښیي. هغه وایي ستا د فایدې دپاره چې ما کومه هوا درلیږلې وه هغه هوا ما چینج کړه او هغه هوا اوس تا د نقصان دپاره شوه او زه تا په هغې سره په اسانه تباه کولی شم. دا خبره چې د چا په ذهن کې ناسته وه نو هغه د دې هوا نه به ډېر زیات حساس و، څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د رسول په باره کې وایي چې کله به هوا چلیده نو د حضرت رنگ به بدل شو، وہ پریشان ہو جاتے او الله ته به سوال کاو او الله ته به سوی چې سبه اللهم انی اسألک خیرها و خیر ما فیها، خدای دا باران چې تاره دا هوا چې تاره لیږلې که نه په دې کې چې کوم خیر پروت دی هغه یې درنه غواړم او بیا د دې نه او و خیر ما ارسلت به، خدای په دې هوا کې چې کوم خیرونه دي په کوم خیر رالیږلی شوی دی د دې چې کوم خیر دی هغه راله راکړي. واعوذ بک من شرها و شر ما فیها و شر ما ارسلت به، او په دې کې چې کم شر دی په دې کې کوم نقصان دی الله د هغې نه پناه غواړم. کم خلق چې هوښیاري او کومو خلقو له چې الله علم ورکړی او کومو خلقو له الله حس ورکړی نو هغه د مخکې نه سمیل کوي چې څه کېدو واله دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا ټول صفات وو، دې وجې نه هغه به سمیل کړه چې هوا راله هسې نه چې عذاب شي نو ځکه به یې دعا غوښته. نو زما ستا دپاره پکې دا سبق دی چې دا هوا چې کومه چلیږي ما ته وایي چې هوا بنده ده. په کراچۍ کې چې 2 ورځې هوا بند شي نو د کراچۍ خلق ټول پریشانه شي، وایي دغه نه د دریاب نه هوا نه راځي. خو دغه هوا کله کله د نقصان باعث هم کیدی شي، څنګه چې په قوم عاد باندې شوی وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې احساس کاو نو هغه به دعا غوښته چې اللهم انی اعوذ بک من شرها و شر ما فیها و شر ما ارسلت به. نو زما ستا دپاره پکې دا سبق دی چې الله تعالی د هوا چې زما ستا د خیر دپاره وه هغه اینی ټایم په بېخیرۍ کې بدلولی شي. دریم نمبر شی چې زما ستا دپاره لوی د خیر دی او هغه الله زما ستا د خیر دپاره مسخر کړی هغه آواز دی. وایس چې دی که نه آواز دا پیدا کیږي په ووکل کارډس کې، په مرۍ کې چې کوم دغه دی سیسټم دی د هغې نه یو آواز راپېښي هغه وایبریشن پیدا کی، هغه وایبریشن په فضا کې یا په هوا کې د بل چا ایر ډرم یعنې د غوږونو پردې ته ورشي، په غوږونو کې وایبریشن او ارتعاش پیدا کی، هغه څنګه ډرم هغې نه انټرنل ایر دننه چې کوم غوږ دی په هغې کې چې کوم سیسټم دی هغه وړقوي، چا وړقوي نو مزغو ته خبره لاړه شي او سړی په خبره پوه شي چې پلاني ما ته دا خبره وکړه. دا د الله په نعمتونو کې یو غټ نعمت دی او چې کله لیکل نو او لیږل نو ټول کارونه به په وایس باندې کېدو. نو یو خطیب به تقریر کاو نو په صف کې چې بچا واورېدو نو هغه به بیا تقریر شروع کو، نو هغه الفاظ به هغه وي په زرګاو مجمع ته به اواز هغې رساو ځکه چې لیکل نو. نو اواز د پیغام رسانۍ یو بهتري نظریه ده. بعضې اوازونه دوره خواږی چې سړی په هغې باندې جان فدا کوي، خو دغه اواز چې
چې کله الله تعالی د هغې فریکوینسي بدل کی نو هغې نه بیا سزا جوړه کی او الله تعالی په دغه سزا باندې چې کوم قومونه تباه کړي نو الله د هغې ذکر کوي انا ارسلنا علیهم صیحة واحده په یو اواز ورپسې موږ ولیږو فکانو که حشیم المحتضر د یوې چغې سره د یو بلاس سره لکه څنګه چې دماکه وشي او د هغې دماکې د وجې نه ډېرو خلقو غوږونه کاڼه شي او ډېر خلق د هغې سره لیوني شي نو الله وایي داسې ما یو قوم د دې اواز د لاسه په اواز باندې داسې کړي لکه څنګه چې په شپول کې میده واښه پراته وي بیا وایي چې په هغې باندې د چنګاړ وي نو کانو دا داسې کمزوری خلق نه کانو ینحتون من الجبال بیوتا آمنین دغه خلق اوس هم په اردن کې پیټ راوتوي په هغې کې د هغې آبادي ده او په هغې کې دننه هغې په غرونو کې دننه دومره ښکلې آبادي کړي ګویا کې هغه بیسټ انجینیرز وو خو کله چې موږ په هغې باندې اواز ولیږو صرف یو اواز نو فاخذتهم الصیحة مصبحین سار په یو چنګاړ یو اواز یو تیز اواز راغی نو فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون هغې چې څومره آبادۍ راښکړې وې که نه هغه د هغې په کار رانلې فاخذتهم الصاعقه وهم ینظرون هغه چغه پرې راله او ښه کتل نو زما ستا لپاره بل سبق دا شو چې any time الله تعالی आवाज هم زما ستا خلاف استعمالولی شي او زما ستا د تباہی باعث جوړېدی شي نمبر 1 موږ ووي پانی اور دریا نمبر 2 موږ ووي چې کوم څیزونه کوي هغه هوا او نمبر 3 आवाज او نمبر 4 دا دی چې د اسمان نه چې کوم داتونه په ښکته راځي ځمکې ته دا زما ستا د خیر دپاره دي وایي چې ساینټیفیکلی فزیکس والا وایي چې سیاره 100 کاله پس ماتیږي او د هغې نه مختلف داتونه وسپنه سره سپین او لیتیم او یورینیم دا مختلف قیمتي داتونه ټوکړې کیږي او هغه په ځمکه باندې په مختلفو ځایونو کې سټور کیږي او بیا خلق استعمالوي په کومه علاقه کې چې سر ډیري او په کومه علاقه کې چې تیل ډیري او په کومه علاقه کې چې کویله ډیرې وي دا مالدار دی لکه سعودي عرب او وایي چې په افغانستان کې لیتیم چې ډیر قیمتي دات دی دا ډیر دی خود زمین پہ ملتے ہیں یہ زمین پہ موجود ہے لیکن زمین پہ بنتے نہیں اوپر سے آتے ہیں دا د برې نه راځي او دا په خپل مقدار کې راځي او خلق پې مزې کوي خو چې کله الله تعالی وغواړي نو د برې نه د دې په ځای کاڼي ورولی شي نو چې کله هغه د کاڼي صورت اختیار کړي نو هغه بیا د عذاب باعث شي نو څنګه چې زما ستا دپاره الله تعالی دا داتونه رالیږلي دي دا داتونه الله تعالی د سنګبارۍ صورت وله ورکولی شي او دا یې ورکړې ده الله تعالی څه وایي په د لوط علیه السلام د قوم په باره کې څه وایي فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها وامطرنا علیهم حجارة من سجیل موږ په هغې باندې کاڼي ورولي وو دا د مرغون هم دا کار علي څنګه چې دا بابیل ناغستی او کومو خلقو ابرهه چې دغه ورانوله خانه کعبه ورانوله نو په هغې باندې توتکرکو باندې راولېږل یا په پرندو باندې راولېږل او هغه هم حجارة من سجیل الله په صورت فیل کې څه ویلو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل او موږ په هغې پسې دغه ولېږل او هغې بیا ترمیهم بحجارة من سجیل په هغې باندې به یې ویشتل به هر سړی لکه د بم په شان به پرې لګېدو او څه به ترې وتو هغه سړی په ځای ډېره شو نو ته ویلی شي چې الله تعالی د یو طرف نه په ماتا باندې دغه شانتې دا هم رالیږلی شي دا شو څلور پنځم نمبر شی چې زما ستا دپاره دی او هغه دا دی چې کله کله الله د دې وریځې نه د اور باران هم ورولی شي وریځ چې راشي نو سوکړې والا خلق خوشحاله شي لکه پرون په 1 جنورۍ 2022 باندې ټول خلق خوشحالېدو د بونیر چې ځکه خیري وریځ راغلی ده نو دا وریځ ځکه چې دا د رحمت باعثي او د دې نه باران وریږي خو کله کله الله تعالی د باران په ځای د دې نه اور وری او دا یې کړي دي نو any time الله تعالی خپله فیصله بدلولی شي او اوبه څه ته وایي اوبه H2O ته وایي 2 هایډروجن دی یو اکسیجن دی نو هایډروجن په باره کې وایي څه پیژنې وایي هایډروجن جلتی ہے اور اکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے نو کله چې هایډروجن له الله اور ورکي او اکسیجن ته وایي چې ته امداد کوه نو اور به څومره زیاتي
نو کله کله د بادل نه اور وریږي او چې الله کله خفه شي نو دای کړي دي او د بادل نه اور ورولی دی لکه چې کله په قوم شعیب باندې نو الله تعالی د هغې ذکر کوي نو وایي وظللنا علیکم الغمامه وانزلنا علیکم المن والسلوه. یو طرف ته خو بني اسرائیلو ته سوری نه و نو په دغې وریځې وله سوری وکړو او بل طرف ته هغې د خوراک انتظام وکړو من او سلوی ولې راوستل خو کله فکذبوه نو کله چې هغې بل قوم د الله تکذیب وکړو فاخذهم عذاب یوم الذله انه کان عذاب یوم عظیم. دا ډېر غټ عذاب دی چې یو قوم را منډې کي او وایي چې هلکه وریځ راغلې ده راځئ ګرمي ده دلته کې سوری دی راځئ ښکلی باد لګي او نورو خلقو ته وایي چغې کړې وایي چې راځئ هلکه ځکه هغې ګرمۍ تنګ کړي وو چې ټول د هغې وریځې د لاندې شو نو وریځې داسې کردار ادا کړل چې د برې نه یې په هغې خلقو باندې اور راووراو او هغه ټول خلق په هغې باندې وسېزل شو. نو زما ستا دپاره الله تعالی قانون چې د وریځې نه خو بهریږي اوبو خو کله کله ترې اور هم ورېدی شي ځکه الله خپل قانون چینج کړي او هغه H2O چې و هغه د اور باعث شو او هغه دې ته عذاب استیصال وایي. په دې سلسله کې آخري چې کوم عذاب ما تا ډسکس کو الله یې کولی شي او کله کله په موږ باندې کېږي هغه ځمکه ده. ما تعالی ځمکه الله مسخر کړې ده. دا ځمکې ته الله ویلي چې 24 غنټې به داسې چکر لګې او 24 غنټې کې چې کومه حصه نور ته مخامخ شي هلته ورځي او چې کوم شا شي هغې ته شپی مخامخ ورته نور دی او دا ځمکه ده او دې ځمکې ته الله ویلي چې ته به روټیشن کې یو بل سپیډ د خپل اربټ باندې او په یو کال کې به هغه پوره کې 365 دن کې نو په دې کې به موسمونه راځي نو کله به ګرمي او کله به یخني او دې ځمکې ته ویلي چې ستا دا کرسټ چې دی یعنې ستا د پاسه دا تح چې دی دا دومره سخت نه دی پکار چې یوې پکې نه کېږي ځکه خلق به بیا په ټوک کې کړي څه چې سیمټي شي او دا دومره نرم هم نه دی پکار چې د نیوټن د دریم قانون پابندي نه کوي ځکه چې ته ایکشن کوې نو ریاکشن به کېږي نو ته قدم په ځمکه ږدې او هغه ځمکه تا تنبوي نو ته په مخ کې ځې. نو دا د دې فواید دي او بیا په دې ځمکه کې دننه ډېر شی معدنیات دي او ډېر شی د قیمتي څیزونه دي نو ګیس ته دې نه راوځي پټرول د دې نه راوځي او معدنیات په دې کې دي خو چې کله دې ځمکې ته الله دا قانون بدل کړي نو بیا دا ځمکه نرمه شي نو چې کله نرمه شي نو سړی پکې خښ شي. نو کله کله داسې وشي چې په یو کور کې ګڼئ په هغې کې نارینه یا زنانه یو جمع ډېره ناستی اناسا په درس شي وایي دا څه چلو وایي دا د کډر د پاسه چتو او هغه مات شو او خلق پکې ښکته ارتاو شو وی څو پکې مړه شو وی 20 یا 30 کسان پکې مړه شو. دا فخسب نه وړوکی غونته مثال دی. نو الله تعالی د ځمکې په حواله باندې موږ ته کوي چې کله کله دا ځمکه موږ په ښکته بیایو چې ستا سره دا غمي موږ له د فوجونو د لیږلو څه ضرورت نشته موږ په دې هم تا تباه کولی شو. نو الله چې څوک پې تباه کړي د هغه ذکر تا ته کوي فخسفنا به وبداره الارض. قارون ډېر مالدار او ډېره ښکلې بنګله وه او بنګلې ته او مال ته خلق زیرېدو نو هغه سره د خپل کوره موږ په ځمکه نه نیستو. نو اینی ټایم موږ دا په دې ځمکه تا دننه نه نیستې شو. کله کله سړی پکنیک لتلی او د درنګ په خوا کې ناستي او هلته کې ګپونه شپونه لګوي او ناڅاپه پې سلایډینګ وشي وایي دوره خلقو پکې غیب دي او 3 ورځې پسې بیا لاش میلاو شي. دا د فخسفنا یو مثال دی. نو فخسفنا به وبداره الارض فما کان له من فئة ینصرونه. بیا کو ډي سي سی بي او کو ارمي او کو پولیسي هغه کراره سي نو څه کولی شي ځکه هغه ګډ چې تې لرکوي نو هغه هم 3 ورځې اخلي وایي پلانې پکې دننه پروت دی. نو بیا ستا امداد هېڅوک نشي کولی لکه څنګه چې د قارون امداد چا نشو کولی. او الله تعالی ما تا ته په تبارک الذي کې وایي افامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور. تاسو به د الله نه بچ شئ چې هغه په تاسو ځمکه داسې وړقئ او هغه نغر کړي. او بل ځای راته وایي افامنتم ان یخسف بکم جانب البر. که ته د دریاب نه راوځې او ته خوشحاله چې ځکه خیر راووتم خو که دا ځمکه د باندې په ښکته بوځي. نو زموږ د دې ننني درس خلاصه دا ده چې الله تعالی د برې نه فوجونه رالیږي نه ایکسکیویټر یا بلډوزر رالیږي بلکې کوم قانون د تسخیر چې دی چې ځمکه یې زما ستا لپاره مسخر کړې ده هغه به چینج کړي یا دا مخلوق هغه په اوبو تباه کولی شي په هوا تباه کولی شي په اواز تباه کولی شي د اسمان نه د باران په ځای باندې اور ورولی شي او ځمکه په تا باندې په ښکته بوی شي. دې وجې نه هوښیار خلق هغه دی چې هغې هر وخت د الله نه یریږي
او لعلهم یرجعون. په دې حالاتو کې چې دا سوکړه ده، دغه ډینګي په موږ تیر شو او دغه کووډ په موږ تیر شو او دغه سیلابونه تیر شو او د ملکن د خلقو مایګریشن موږ ولید، لعلهم یرجعون چې تاسو واپس شئ، لولا یتوبون چې توبه وباسئ، لا یذکرون تاسو نصیحت قبول کړئ. الله دې موږ له د دې دریو کارونو توفیق راکړي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.